ویره به رحم درنه غواړم د انصاف قابل دی نه یم ویره به رحم درنه غواړم وی د انصاف قابل دی نه یم وی که انصاف دی په انصاف شي نو اول دوزخي زه یم الله بخونکی مهربان ذات دی راشه الله ته سر په سجود شه ای رب ذوالجلال زه تا نه معافي غواړم بس الله به دې معاف کړي دا توبه الله وی چې تاسو توبه وباسئ خو کومه توبه الله قرآن کې ذکر کړی د په 28 سپاره کې یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا و تاسو سچ توبه وباسئ مطلب دا اخلاصمند توبه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د دې په تفسیر کې وایي چې توبه النصوحه څه ته وایي یو بندرو لګي او د زړه نه په تیر شوو ګناهونو باندې ندامت اختیار کړي دې ته توبه النصوحه وایي چې بس دا څه مې کړي دي هی رب ذوالجلال به زه معافي د دې غواړم بس زه د دې معافي غواړم تاله راغلی یم بس ته زما رب یې نو زه تا پیدا کړی یم ربه زه تا ته ناست یم ګناه ما کړې ده نو بس ټیک شو زه ګناهګار ضرور یم زما دا عقیده ده چې ته ډېر رحمان رحیم ذات یې یاره زه تا ته راغلی یم او ما معاف کړه نو ما چې کم تیر شوي ګناهونه کړي دي نو ربه زه د هغې وی ربه رحم درنه غواړم د انصاف قابل دی نه یم وی ربه رحم درنه غواړم وی د انصاف قابل دی نه یم وی که انصاف دی په انصاف شي نو اول دوزخي زه یم دا به هله کېږي چې ته په صحیح معنو کې توبه وباسې چې یا الله ما د څونه ګناهونه کړي دي په تېر شوو ګناهونو زما ندامت دی او آینده دپاره به زه خپل کوشش کوم او زه به د ستا توفیق غواړم چې ربه ما د ګناه نه وساتې او که چېرې بیا هم د ستا نه ګناه وشوله بیا هم توبه وباسه ما چې څنګه تاسو ته وختي په انه کان للاوابین غفورا په تفسیر کې څه وایي سعید بن مسیب چې دا هغه کس دی وایي چې دې ګناه کوي او توبه وباسي ګناه کوي او توبه وباسي الله به یې معاف کوي چرې هم د توبې تسلسل به نه پرېږدي دا د مؤمن صفت دی چې حضرت حسن بصري څه وایي چې دا د مؤمن صفت دی چې دی به توبه وباسي دنه به ګناه کېږي دی به توبه وباسي یاد ساته ګورې انسان د ګناه نه پاک نشي کېدی ښه دا زموږ عقیده ده چې نبي علیه الصلاة والسلام چې پیغمبران دي صرف هغه د ګناه نه معصوم وو د هغې نه علاوه چې دی غوره یو کس هم د ګناه نه معصوم نه دي پاتې شوي څومره ښکلي صحابه تېر شوي دي د هغې نه هم ګناه شوې ده خو زموږ دا عقیده ده چې هغې الله بخښلي دي د هغې په باره کې زموږ دا عقیده ده هغې د ګناه نه معصوم خلک نه دي خو دا دی چې دا زموږ عقیده ده چې الله معاف کړي دي دا زموږ عقیده ده د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده نو ګوره بچې چې د ګناه نه څوک هم معصوم نه دي نو بچې ګوره د توبې تسلسل پکار دی وی امانت به د لحد په منځ کې پروت وي وی امانت به د لحد په منځ کې پروت وي وی کو چا ځان کړو امانت په دا دنیا که چا ځان کړو امانت په دا دنیا نو ګوره په دې وجه عبدالرحمن بابا موږ ته نصیحت کوي وی دا دنیا پانی بازار دی وی پاتې کېږي د هر چا نه وی دا دنیا پانی بازار دی پاتې کېږي د هر چا نه وی تیاری کوه مرګي ته په دنیا کې مسلمانه او ډېر ځوانان مرګي پناه کړو تور خور کې پراته دي وی ډېر ځوانان مرګي پناه کړو تور خور کې پراته دي وی بیا بره نشي دنیا ته څوک چې تللی د دنیا نه واپس خو بیا هم نشو راتلی بیا به توبه لکه د توبې دپاره اوس ټایم دی نو بیا چې کله د انسانان بیا چې کله قیامت شي که نه واه د دې جهنمیانو ذکر الله کړی دی که نه د قیامت په ورځ به دا بعضې خلک وي کافران به وي وی ربه واپس راله موقع راکړې چې دنیا ته لاړ شو بس د ستا عبادت وکړو توبه وباسو الله به وایي بس یو پیر مې دله موقع درکړې وه بنده تا د هغې نعمت شکر نه دی ادا کړی تا به زما ناشکري کوله او تا به زما سره د شرک به دې کو او توبه دې نه وباسله بس خو دا د توبې ځای دی نه نو او مخکې د دې نه چې په موږ ټولو باندې غوره د ځنکدن حالت راشي مخکې د دې نه چې د ځنکدن حالت را باندې راشي بچي اوس توبه وباسئ اوس را سره موقع ده اوس کو ته ګناه وکړې که نه او توبه وباسئ نو ان قریب دی چې الله به دې معاف کړي بیا دې ګناه وکړه بیا سل کرته ته ګناه وکړله ته سل کرته توبه وباسه تا 1000 کرته پهرې ګناه وکړله ته 1000 کرته توبه وباسه هغه غفور و رحیم ذات دی غفور و رحیم صفت مشبه غفور اسم مبالغه ده داسې غفور و رحیم ذات دی په دې وجه به چې الله ته متوجه دل پکار دی چا ته توجه پکار ده لکه